ابو لهب راولګي ټول قران سره دشمنی وکړه الله ټول کورنۍ تباہ او برباد کړه ټول کورنۍ ول الله هلاک کړه د په کورنۍ کې یو خزوا دوی زامنو خزم د الله د دین او د الله د کتاب او د نبی غټه دشمنه وا ابو لهب خپلم د الله لوی عدو او دشمن او لوی ظالم سړیو دو زامن یو عتیبه او یو د عتبه په نوم باندې دا دوانم ډیر بدبخته کسان ابو بکر وی رضی الله تعالی عنہ د دې ابو لهب د جمیل چې په دې لقب مشهور وا د دې خپل نوم ارواو دوی کمر راغسی و په لاس کې ورسره کمر ابو بکر وی دا ډیره په غلطه اراده را روانه زه ویریدم چې دا د الله په نبی باندې حمله ونی رسول الله سلام به ابو بکر ته ویلو چې زه الله د دې پلیت نه په پرده کې وګرځولم ځکه دا په ډیر غلط نیت را روانه ابو بکر ته وی رضی الله تعالی عنہ استاسو هغه شیطان وایس شو نن پرې کمر ولوم پرېده مې نه ولی دا صورت نازل شو کنه دا وای په موږ په ډېرې خبرې کوي او نن وای ولدا سر په کمر باندې و الله هغه جمیل هلاک کړه دغه سورې لهب کې الله دا بربادي بیان کړه وامرأته حمالة الحطب د ابو لهب خزبم جهنم ته ځي چې دنیا کې څه کارو د قګېډي به راوړل بخیله خزوا سره د دینه چې مال ډیرو مالدار او خو بخل پکې ډیرو د ابو لهب انجام الله سو ګرځو دا خبره بار بار بیان شوی حاصل ده طارق ابن محاربی وی بعض مفسرین او د قول لا نقل کړي وای ما یو ځوان ولیدو چې مخ کې روان دی د ذوالمجاز په میله کې روان دی مخ کې شاتب سی یو سړی روان دی سړی په لمن کې کمر راغسی یو دا مخې ته ځوان پیولی او د نینې بهیږي او دا ځوان دا خبره کوي قولوا لا اله الا الله تفلحوا یو الله وحدانیت ته دعوت چاته تاسو کوی دا ځوان سو کوی محمد صلی الله علیه وسلم دا اشتون کې سو کوی دا ابو لهب الله را سورت راولګو تبت یدا ابي لهب وتب هلاک دي شي دا ځوان له سنت ابو لهب چې نبی اشتله او الله ویلی دا سړی وای هلاک او تباہ او برباد دا بخلاصه او نجات بدد الله نه ونمومي دام هلاک دے مال پیدا نور کوي اولاد به پیدا ونه عدسه دانه په الله را وخه جوړ ډیره بوهلی کې بیماری بدبوئی به تطلا بچوي غلامانو له روپۍ ورکړي وای دا سړی ست یو کند ته ور واچو تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب کې سمانه راولو اولاد د مال اس پیدا ونه دا زمانه چې دا عتیبه د سره په نکاح باندې رقیه وا رضی الله تعالی عنها د عتبه سره په نکاح باندې ام کلثوم ور نکاح شي او خلواده نو شه دی پلار او دی مور دی بچو ته ویلې ک تاسو زمونږ اولاد یې نو د نبی با د نونه طلاق کوي دوانه خپل لوري ول راوسته کور ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور کې وسه جګړه موکړه د گریوان نیونو د کرا د کيم او د څه ورته ویلې محمد او استاد د دین نه ما انکار کړی رزین نه ما په کفر کړی اغه زویته د الله نبی خیره وکړو الله دې په خپل سپو په یوسپی دی الله مات او دغه واقع به حدیثو کې را نقل شوی د زمری د شپې د قافلې د من نوچت کو ماته کو ټول کورینه الله سکړه تباہ و برباد
نو دا بنن سبا دي سمنګ نه وشه دغه یو کورینه و الله علی دا قانون الله وګرځي څوک د نبی دشمنی کوي کنه الله به دغه شان علاقه څوک د نبی په احادیثو سره استهزاء کوي الله به دغه شان هلاک کدا زنانه او کدا سړی او کدا اولاد او بچي هر چاته قران کې الله نصیحت کړی دغه الله یو ذات د الله د دین دشمنی کې د الله د نبی مخالفت کې د الله د کتاب سره دشمنی کې الله به هلاک